الله الرحمن الرحیم. ټول هغه مسلمانانو افغانانو ورونو چې د موږ دغه غږ اوري، د افغانستان ملي کرکټ بورډ دا یو خپلواکه اداره ده چې د افغانستان د اسلامي امارت د چتر لاندې هم خپل کار ته دوام ورکوي. او فی الحال دغه جیسي محترم فضلي صاحب رئیس ټاکلی ده او د ملي لوبډلې کپتان ده. نو ټولو هغه افغانانو ورونو نه غوښتنه کوو، خصوصا د کرکټ د لوبې یا د نورو ورزشونو کارمندانو نه موږ دغه غوښتنه کوو چې الحمدلله اسلامي امارت دې ته توجه کوي. سره له دې چې ډېر ابتدایي حالات ته، په دغه ابتدایي حالات کې خپل مشران ورته ټاکلي، کسان ورته متوجه کړي دي. نو کوشش وکړي مسلمانانو ورونو چې د دوی نه یوه غوښتنه کوم، دی رئیس صاحب ده او دی کپتان ده، د دې نه یوه غوښتنه د ما دا ده د یو عالم په حیث باندې چې د دې نه بعد کوم میچ کېږي، که هغه نړیوال وي او که هغه داخلي وي، چې موږ د اسلام تعبیر پکې ولرو. کله چې موږ میچ کوو، مقابله کوو، نو ضرور باید د اسلام یو میسیج پکې وي، خلکو ته اسلام ور وپېژنو چې اسلام دغسې یو شی ده. هغې باندې د دوی فکر وکړي، یا هلته جمع کول، یا هلته مثلا کله چې هغه کومه سنسري یا مثلا یو بله داسې ریکارډ پکې جوړ سو چې هلته مخکې به هم وه سجده د شکر، باید دې ته نور هم ډېره توجه وسي. او خپل رئیس صاحب هم درته ووایي چې دی څومره مطمئن د دې سره، څومره اطمینان لري، د ده نه یې واورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نامه د شیخ صاحب څخه مننه او د ټول ملګرو نه. واقعا هم زموږ قانون، زموږ تګلاره هغه اسلام ده، هغه سپېڅلی کلام چې الله جل جلاله په نبي علیه السلام باندې نازل کړی دی. نو د هغه په رڼا کې به موږ انشاءالله العزیز ټولو نړیوالو ته دا میسج ورکوو چې موږ هغه مسلمانان یو چې چا ته ضرر نه رسوو او د بل چا نه هم دا توقع نه کوو چې موږ ته ضرر نه رسوي. واقعا هم اوس موږ یو خپلواک اسلامي نظام لرو او ازادي مو ترلاسه کړو. زموږ کوشش به هم دا وي د انټرنیشنل کرکټ کونسل یا آی سی سی چې موږ ورته وایو، هغو ته مو میسج دا وي چې په تیرو 45 کلونو کې داسې حمل نه و راغلی. شخصا زما خپله د کور دروازه دا 3 شپې کېږي چې خلاصه وي، یعنې ډېر وام و ترس دا شی ختم سو او په ټولو افغانانو، هغه افغانانو باندې مو دا غږ دی چې په د خپل هیواد نه بار خیر نسته، ځکه موږ ټوله نړۍ غوښتې ده، دا زموږ ټولو لوبغاړو اروپا او امریکا هغه ژوند هم موږ لیدلی، هغه د دوی ته مبارک وي. موږ ته د اسلام د چتر لاندې دلته ډېر پاسکونه ژوند دی. واقعا الحمدلله که چېرته تاسې اوس وګورئ د اسلامي امارت په دا اوسني حالات کې چې ابتدایي حالات یې لکه شیخ صاحب چې اشاره ورته وکړل، نه چاته ویل سوي دي چې تا ولې پتلون اچولی دي، ګیره دې ولې خریلې ده. دا د دعوت کار دی انشاءالله العزیز نړیوالو ته او هغه ځوانانو ته چې د سپورټ سره علاقه لري، که د هیواد نه بهر دي که داخل دي. په افغانستان کې الحمدلله بهترین امنیت راغلی دی، هر سړی خپل کارونو ته دوام ورکوي. موږ به د افغانستان د کرکټ په نمایندګي باندې په نړیواله سطح د افغانستان د اسلامي امارت، د افغانستان مظلوم مسلمان ملت واقعي میسج رسوو. باقي مو پر خدای سپارم او د شیخ صاحب څخه ډېره مننه.